نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اکل طیبا کم سره چې حلال مال خوري وعمل فی سنت او زما په طریقو باندې عمل کوي وامن الناس بوائقه خلق داغي د تکلیف نه محفوظ د خلی تکلیف نه دخل الجنه دا سره په جنت کې داخلي سمره را لنډکړه چې حلال مال رزق خورا زما په طریقو باندې عمل کوا گاونډي درنه په ټینشن کې نوې دخل الجنه بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کم سړی کې سلور شیزونه وی سلور شیزونه دیته د دنیا او د آخرت ټول خوبې ملو شوې دي دیته د دنیا او د آخرت ټول خوبې ملو شو یو حفظ امانت امانت خیال ساتي صدق حدیث رښتیا او دروغ نه ځان ساتي حسن خلیقه خ اخلاق وي وعفه فی طعمه او حلال مال خوري دوی ته د دنیا ټول خوبې ملو شي کم سړی کې چې دا سلور کار وي اوس موږ تاسو وګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو کې تابعینو کې علماو کې دا خبره څومره وا او د دې څومره فائدې هغه ته حاصل شوه یواري وی حسن رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روان شپږو کالو ماشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې وی لار کې کجوره پرته و کجوره حسن رضی الله تعالی عنہ هغه کجوره راواغسله او وی خورله چې کله کور تراغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې بابا جان ما یو کجوره په لار کې وخورله هغه منکو وی بچی تا دا کجوره ولې د لارې نه اوچته کړه کې دې شي دا د صدقې کجوره او صدقه زمونږ لپاره حرام ده هرن کې د شپږو کالو ماشوم لپاره هیڅ حرام نه وي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت دې کې د امت لپاره اشاره ده چې خپل بچی خپل مشران کشران د حرامو نه په ابتدا کې باندې کوي ولې چې ستاسو د ماشوم تربیت په ابتدا کې ټیک شو دا برشته دا حرام ته لاس نه وړي او نه به دا حرام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه وا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې فاخر اغلړي زیات غربت پر راغی یو ورځي لوګه باندې تیر کړ اسم نو دویم ورځي بیا په لوګه باندې تیر کړ اسم نو په کور کې دریم ورځ باندې یو خادم هغه په زمانه جاهلیت کې چې کله مسلمان نو چا باندې دم درخه کړي و پاغي باندې پیسې غسنو هغه سره بقایا پاتې و نو د سوچو کو چې زملار شم دا دریم ورځ درلته فاقده زبدا غدم درخي پیسې راوالم او هغه به چې کوم دی روټي موټي ترکاری مرکاری به برابر کم وای دا سړی روان شو دا خادم لاړ هغه سړی ته ورغه ما په زمانه جاهلیت کې تعالی تا باندې دم درود اچولیو او دا غي پیسې ما تراکه تا په زما بقایا پلان کې پیسې پاتې هغه ته بالکل دی پاتې دا پیسې راواخله دې په ترکاری راوړله او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وړاندې کو اړ زیات وږي او د درې ورځې وږي سره ډیر زیات حالات خرابي هغه ته یو وړي ډایرک اغسته ده چې کله وړي اغسته ده ذهن کې راغله چې ما خو ته تاسو مونږ ک چې دا د سشي پیسې دي دا ترکاری چې راوړل دا کم پیسو باندې دروړه ورته دې خوراشه وای شه به دا ترکاری چې دروړه دا په کوم پیسو راوړه وای اے امیر المؤمنین وای دا پیسې ز چا باندې دم درود کړو او دا داغي پیسې وي زمانه جاهلیت کې مې کړو ودا الله بنده وي تا ما ته مخ کې ولې نه وین زمانه جاهلیت کې به دم درود چې کیده د غیر الله نه مدد اغستل کیدو شرکی الفاظ باندې کیدو اوس ته پیسې اغستل ټیک ده چې دا مسله هغه کوي چې پیسې اغستل اوس په پیسې اغستل ټیک دي په هغه زمانه کې زمانه جاهلیت کې به غیر الله نه مدد اغستل کیدو وي تا ما ته مخ کې ولې نه وین ګوتې په خله کې واچوله او الټې ته ځان برابر کولټې نه کیدلې او بیره وختلې او به ګټ کولو او خله کې به ګټ اچوله چا ورته ویل چې اے امیر المؤمنین تا ته خو پته نه وکنه خیر دې تا ته خو پته نه وای ما د نبی رسول الله والسلام نو ورېدلی چې ته کوم بدن پرورش په حرام باندې وشو هغه د جهنم حقدار دی اب جهنم ته ځي او ګوتې اچولې هغه یو وړی بهر راویسته دا د صحابه د حلال مال سره شوق د حرام نه ځان ساتلو الله خداوی په زندگی کې خیر او برکت الله خداوی عبادت او شوق برابرې ده عبادت په مینه سره کو عمر رضی الله تعالی عنہ یو واری ډیر زیات سړیو
ګرځېدل را ګرځېدل امیر المؤمنین ډېر زیات ستړی شوی او داسې پروت یو خادم راغلو یو ګوټ پی ورته راوړلې او دا ګوټ پی پې وسکلې نو دا جامې چې څکلو په دې کې یو ګوټ چې اوس ورته رایاد شو چې صاحبه ته خو ستړی خو دلته خو تپوس وکړه چې دا دې څه راوړي دي وایي دا پی د کوم ځای دي وایي ای امیر المؤمنین د بیت المال اوښې سرېدلې او ما د هغې نه پی راواچول ما ویل چې امیر المؤمنین ډېر ستړی دی چې په دې باندې یو ګیلاس وڅکمه و د الله بنده وایي بیت المال خو د عوامو شی دی تا په ما باندې څنګه وڅکلو خولې ته یې ګوته واچوله هغه ټول پی واپس راوګرځول او منې کړو چې دا داسې کار ونه کړي دا د صحابو د حلال مال طرف ته ترغیب ورکولو د صحابو د حرامو نه ځان ساتلو الله خو د هغوی په زندګۍ کې خیر او برکت احتیاط ډېر ضروري شی دی عزیزانو تر کومه پورې چې احتیاط کېږي د حرام مال نه ځان ساتل دا ډېره ضروري مسله ده حرام بله خبره ده عباداتو ته به د شوق نه کېږي عباداتو ته به د زړه نه لګېږي چې د حرام مال عادتي ته عثمان رضی الله تعالی عنه یو کس سره یو ځمکې یې تېغستې وه او هغه سره پوره خبره شوې وه کاغذونه یې هم تېغستي وو صرف د هغه سړي پیسې پاتې وو هغه سړي ورته ویل چې امیر المؤمنین زه به یو دوه درې ورځې پس راځم تا نه به د خپلې پیسې واخلم دوه درې ورځې پس دا اړانه وو په څلورمه ورځ عثمان رضی الله تعالی عنه ورغی وایي پیسو پسې دې رانغلې د الله بنده ځمکه دې را باندې خرڅه کړه پیسې دې پرېغوستې راله وایي ای امیر المؤمنین وایي ما ته زما کورواله وویلې چېره دا ځمکه خو دې خرڅه کړه دا دې ښه ونه کړله او دې خبرې نه تېر شه بسه دا ځمکه مه خرڅه ولې سبا په کار راځي بچي دي سل خیبرې دي وایي ځکه زه ترې وروسته شومه نو وایي ته خو به ما پسې راغلی وې که نه د الله بنده وایي دا واله ستا کاغذونه او بالکل صحیح ده وایي ما د نبي علیه صلات وسلام نه اورېدلي چې کم سړی په بیع او شرا کې خرڅولو اغستلو کې او په مطالبې کې نرمي کې دا د نبي علیه السلام ډېر زیات خوښ دی وایي ما تعالی هر څه پرېغوسته هېڅ مسله نشته وایي دومره احتیاط به صحابو کول د صحابو په زندګۍ کې د حرام مال د ناجایز مال نه به دومره احتیاط و د علي المرتضی رضی الله تعالی عنه زمانه وه یو سړی ورسره لاره کې میلو شو یو عطر یې ورته ورکړه عطر علي المرتضی رضی الله تعالی عنه دا عطر راواغوستو جب کې یې کېغوستو او خطبې ته راو خطبه یې وکړه خطبې نه پس ورته پته ولګېده چې دا سړي دا شی د بیت المال نه ځان ته اخیستی دی او دلته یې ما ته راوړی دی چې دا پته ورته ولګېده هغه د عطر هغه بوتل یې واغستلو او چاله ولکو دا په بیت المال کې جمع کوي دا د بیت المال حق دی دا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی الله تعالی عنه شان من نو تاسو سوچ کو چې من کم طرف سره روان یو خو په ناپوهۍ سره د حرام مال راشي یو من نو تاسو قصدن حرام مال خو تاسو دې پراپرټۍ والا ته وګورئ که نه بیانه په یو شي کې ورکړي که نه او ځمکه بیا وانه دي نو تاسو خو په دې معاشره کې اوسېږئ بیانه بیا ورکوئ په هغې کې کټینګ کوي چې وروره ما تا خبره کړې وه 1 لک روپۍ بیانه ورکړې بیانه دې لاړه یا به دا ځمکه اخلي یا به داسې کې موږ او تاسو کوم طرف ته روان یو صحابو به د یو بوتل عطر نه ځان ساتل یو وارې وایي علي المرتضی رضی الله تعالی عنه د کوره راووتو خپل توره ورسره وه وایي زه دا خرڅومه څوک یې اخلي رانه یو کس ورته راغو چې ای امیر المؤمنین په دې باندې تا ټول عمر جهاد کړی دا ولې خرڅې وایي ای صحابي که ما سره 4 دراهم وو نو ما به دا نه خرڅو ما سره 4 درهمه نشته وایي زما ضرورت دی 4 درهمو ته او ما سره شته وی نه صحابي ورته وایي ای امیر المؤمنین بیت المال نه راواله که نه بیت المال نه راواله زمونږ او ستاسو د میاشتې د 1 لک روپو پټرول سوځئ زمونږ او ستاسو د 200 لکو روپو ګاډ ځان سره ساتي د بیت المال نه زمونږ او ستاسو په کور کې نوکران د بیت المال نه ساتي زمونږ او ستاسو سحر ناشتو لپاره نوکران ساتلي د بیت المال نه ورکوي 4 دراهم دي وایي د بیت المال نه راواله وایي نه ما دپاره دا ټیک نه چې زه بیت المال نه 4 دراهم راوالم او د خپل په ذاتي مصرف کې راولم